ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. اے اہل کتابو، تاکہ سراغل تاستا رسول زمون بیانوی واضح کوي تاستا هغه مسلې چې هغه رسول د کټ کېدلو د پیغمبرانو نه حتمي شوي وي، هغه درته بیانوي. ان تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، چې چېرته داسې بیا ونه وایئ تاسو چې موږ ته خو څوک خوشخبري ورکوونکی او یېروونکی نه و راغلی. فقد جاءکم بشیر ونذیر، تاکي سره راغلی تاسو ته خوشخبري ورکوونکی او یېروونکی. والله على كل شيء قدیر، الله په هر چیز باندې قادر دی. دا سورة مائده آیت نمبر 11. زمانه د جاهلیت چې عام طور باندې خلک وایي دا زمانې د جاهلیت خبره ده. زمانه د جاهلیت هغه زمانه وه چې په هغه زمانه کې د شرکیاتو او همدغرنګې د دین نه ډېر لرې و خلک، بلکې د انسانیت د دایرې نه خارج شوي بهر شوي خلک. په هغه زمانه کې دا مذهبونه وو لکه هند امت موجود و، چې په هغه زمانه کې هند امت عام د ظلم یو مسلک و، یو مذهب و. دغرنګې بت مت دا موجود و، یهودیت او عیسائیت د هغې هم شکل ګډوډ شوی و. مجوسیت هغه هم د شرک او د کفر یو مذهب و. آتش پرست او د اور بندګي کوله. نو په هغه زمانه کې دغه زمانه د جاهلیت و. د مکې مشرکان هغه نه د هند مت په طرف روانو، نه د بت مت په طرف روانو، نه د یهودیت په طرف و، نه د عیسائیت په طرف و، نه د مجوسیت په طرف و، خو مینه زیاته مجوس سره وه. هغه ناسته پاسته او هغه رواجونه او خبرې پې غالب شوي. نو ټوله زمانه تیرې نه ډکه وه. په هغه زمانه کې عیسائیت او یهودیت کې څه خلک داسې معمولي غوندې وو چې عیسایان څه معمولي غوندې ټیک وو، یا څه یهودیان یا څو افراد هغه مخ د ځمکې باندې موجود وو، خو لیکن هغوی هېڅ هم نه شو کولی، ځان منفرد ناست وو. یا څه یهودیان یا څو افراد هغه مخ د ځمکې باندې موجود وو، خو لیکن هغوی هېڅ هم نه شو کولی، ځان منفرد ناست وو او ځان یې خلوت نشیني اختیار کړې او خپله بندګي کوله، خپل ایمان او توحید یې ساتلی و. نور خلک چې وو چاپېره ټولې تېرې وي او دغه انتظار کې هغوی هم ناست وو چې آخري پیغمبر به راځي او دنیا کې به یو انقلاب راځي. نو آخري پیغمبر زمانه د جاهلیت ختمه شوه. په هغه زمانه کې نبی صلی الله علیه وسلم هغه پیدا شو او د پیدایش واقعات ټول سیرت کتابونه نقل کړي دي چې د نبی علیه السلام د ټول لوی اعجاز الله تعالی چې کومه معجزه هغه ته د پیغمبرینو مخکې ورکوي د ارهاصات د عربۍ زبان کې عام یو شکل د معجزې. نو هغه دا ده چې یو لوی زورور ظالم ابرهه هغه بیت الله شریف باندې حمله وکړه، حتیان ورسره دي او ډېر سرکشۍ باندې را روان دی. دا د نبی علیه السلام د پیدایش نه یو څو کاله مخکې، خو د نبی علیه السلام د راتلو نښې و اشارات چې کوم علیهم سوو نږدې شوي وو، الله تعالی هغه ابرهه ختم کړو او د هغې دپاره داسې واړه واړه مارغان هغې یې را واولځولو، دا سیلونه راله او هغه مارغانو دومره لوی کمال وکړي، دا لوی لوی حتیان، دا لوی لوی اسونه، اوښان او دا ځناور او دا انسانان دا د بر نه په یو ورکوټې ګیټۍ باندې ولي او هغه د سر نه تر پښو پورې بس وځي ایسته ختمېږي. چې قرآن د هغې ذکر کوي وایي الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. ای هغه حتیانو هغه زورور خلکو د تاسو ته کتلي دي، د هغې قصه ته یاده ده. الم یجعل کیدهم، د هغوی هغه تدبیرونه او هغه حتیان او هغه زور او سرکشي فی تذلیل نه شو، هغه لاړو ګمراه شو، لارې کې خطا شوې، بیا د خپل سمت هم نو معلوم. ابراهیم په خپل سمت کم خبر نه وي په کوم طرف لاړ شو. وارسل علیهم طیرا ابابیل، او داسې په سیلونو مارغان راله، خلکو لیدلي نو ترمیه بحجارة من سجیل، چې هغوی به داسې قرتکاڼي باندې چې هغې خټه مي او ګټه مي په هغې باندې به وشتل. نو په جعلهم کعصف مأکول، داسې شو
لکه زناور چې په غیا ورپرېږدي او دا غیا څه وخوري څه وجوي او وغورځوي او په دې خپو کې عمرګي دا ځګی ټول دا غیا پسې ګډه وډه پرته وي. معقول ځکه ویلي کاس په معقول چې زناور یو شی وخوري نو هغه په دې خوله کې وجوي هغه بیا څوکي نو هغه دغه شان ښکاري دغه شان دوی داسې مګلی شوي پراته وو ځای په ځای باندې ټوکرې دي ولیدلې وې. نو دا د نبي علیه السلام لوی اعجاز و. لهذا ډېر خلک په دې انتظار باندې څه ناست وو چې په هغه یهود او عیسایان خصوصي طور باندې وو. لیکن سره دې نه چې نبي علیه السلام راغی نو څه ډېرو کم یهودیانو عیسایانو اسلام قبول کړو او نور باقي چې وو نو هغوی د هغې مخالفت شروع کړو. لهذا نبي علیه السلام پیدا شوی دی. نو دا خو اتفاقي خبره ده چې ربیع الاول دی، دې ته ربیع الاول وایي. بیا د انګریز په عیسایت باندې چې کوم شمسي حساب دی نو 570 یا 571 عیسوي ده که 12 ربیع الاول شي نو بیا خو به شي 570 عیسوي 23 اپریل. خو که فرض که 12 ربیع الاول نه شي ځکه د نبي علیه السلام په پیدایش کې اختلاف دی. عبدالله ابن عباس رضی الله عنه خو فرمایي 9 ربیع الاول دی. نو چې 9 ربیع الاول شي نو بیا به 19 او اپریل شي او که فرض که 10 ربیع الاول شي نو 20 اپریل به شي. بنا بر اختلاف ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې دا 9 ربیع الاول دی او هغه په جزم یعنی په یقین سره وایي 12 ربیع الاول صحیح نه دی. عام تاریخ دانان چې هغه کې 12 ربیع الاول د نبی علیه السلام تاریخ وفات یقیني 12 ربیع الاول دی. په دې کې اختلاف نشته. ټول امت په دې باندې اتفاق ته چې نبی علیه السلام د ګل په ورځ په 12 ربیع الاول باندې سره وفات شوی دی. لیکن د نبی علیه السلام په پیدایش کې اختلاف دی. د 3 نه شروع شوی 3 ربیع الاول 4 ربیع الاول 5 6 7 نو بیا ابن عباس جنو فرمایي 9 ربیع الاول. بیا دویم نمبر قول 10 ربیع الاول بیا پکې 12 ربیع الاول. نو په خوانه تاسو هم فکر کړو چې عام خلکو به دې څه ویلو 12 وفات چې تاسو وایي کنه دا 12 ربیع الاول. نو په خواني خلک کوم دین هغه گزارې کوله خدای روس بریلیت غالب شو چې بریلیت کوم دین هغه د 12 ربیع الاول نه ولادت جوړ کو او په ولادت باندې خپل میلادونه کوي ځکه چې تاریخ څه شي اختلاف پکې راشي خو بیا میلاد څه شي کوله نو د خپل میلادونه ور میلاد نو ورځ د ولادت دې ته ویل کېږي. نو دوی ورځ د ولادت 12 کړه 12 کې سره اختلاف په خوانه تاسو 12 وفات وي خو څه نه خبره یې شي 12 وفات دا چې نبی علیہ السلام 12 ربیع الاول باندې یقیني وفات شوی دی او پیدایش کې اختلاف. نو دلته نبی علیہ السلام پیدا شو نو 570 خو عیسوي ده او د اپریل میاشت هم ده او د ربیع الاول میاشت ده. لیکن اختلاف په دې کې دی چې کوم تاریخ ده. نبی علیہ السلام چې کله پیدا شو مسند احمد نقل کوي حضرت آمنه آپ فرمایي چې کله نبی علیہ السلام وفات شو نو زما د خېټې نه داسې نور چې ناسه شو دا خارج شو نور چې وتلو او دایم ویل چې ماته د محلات د شام چې کومه دا ښکاره شو امي والله زه حیران شوم چې څه مطلب دی. لہذا نبی علیہ السلام دا اشاره شو چې محلات د شام دا به ټول ختمیږي او دا به راغورځېږي او دا فتح کېږي او دغه علاقې یمن او شام ایران دا ټول علاقې فتح کېږي هغه فتح شوې. نبی علیہ السلام چې کله پیدا شو نو د کسرا د محل نه سوار لسختی راوغورځېدی بر ناقه د کونې نه داسې په کونې کې سوار لسختی راوغورځېدی. بس هغه ډېر پریشانه شو چې څه چللی څه واقع وشوه. روغ بلډینګ او داسې بلډینګ چې په هغې باندې مونږ کمال کړی دی د هغه سره نجومیان ډېر زیات وو لکه دا رستم چې کوم هغه نجومي وو هغه ته ویل چې تا خپل سوچ وکړه څه مسلې چاپېره وګوره تورې مورې وګوره یو طرف ته بل طرف ته منډې تړلې وواچوې والې نه هغه ویل چېره بس څوک داسې څه چللی څوک پیدا شو چې ستا د محلات به ټول ختمېږي او معلومېږي دا چې په عربو کې دی هلته څوک پیدا شو. کتابونو کې خو آخري پیغمبر ذکر وو لیکن دوی خو هغه نه منلو یهودیت عیسایت قایل خلک. نبی علیہ السلام چې کله پیدا شو نو عبدالمطلب صاحب په دغه وخت کې په بیت الله شریف کې دی د نبی علیہ السلام نکاح د نبی علیہ السلام پلار وفات شوی دی. د صحیح روایت مطابق د نبی علیہ السلام د پیدایش نه 2 میاشتې مخکې دا پلار وفات شوی. په بعضې روایتو کې دا هم شته چې نه نبی علیہ السلام چې کله پیدا شو پلار یې ژوندی و 2 میاشتې پس د نبی علیہ السلام د پیدایش نه وفات شوی دی. لیکن صحیح رائے هم دا ده چې نبی علیہ السلام پیدا شو نو پلار یې وفات شوی او د هغه عمر د 2 میاشتو نه کم ورځې شوي دي
بعضې روایت کې 15 ورځې دي. زما ذهن کې دا چې شعر کومه ورځې نه دي شوي، بس دغه 15-20 ورځې به شوي د پیدایش نه مخکې د پلار وفاتې. ځکه بیا د یهودو الزامات په لګي، د دې وجې د شپږو میاشتو قول مکمل باطل دی. که څوک دا وایي چې نبي علیه السلام د پیدایش نه 6 میاشتې مخکې پلار وفات شوی دی، نو دا چې افتراء دروغ دی، دا چېرته به نه وایي. د نبي علیه السلام د پیدایش نه پلار یې 2 میاشتې، دا راجح قول دی. او بعضې وایي 15 دن وي دي، دا 15 که شي د ټول نجات مناسب وي. دا خو الزام بیا لګي. د دې وجې نه 2 میاشتې ټایم کې شي د نبي علیه السلام چې کوم دی نو هغه څو د مور په حمل کې پیدا شو. عبدالمطلب صاحب چې دی نو هغه په بیت الله شریف کې ناست او د هغه ځای نه والا هغه ماشوم چې دی نو هغه ورکړو حضرت سمیه رضی الله تعالی عنها چې دا د ابولهب وینځه وه. بس دې لاړو یو د منډه کړه او اول ابولهب ته وویله، ویلو دا وراره وشو او بیا د هغې نه پس ماشوم چې دی نو هغې عبدالمطلب صاحب ته یوړو. نو ابولهب د دې خوشحالۍ په وجه باندې چې زما د کشر ورور د ټول نه کشر و عبدالله د ټول نه کشر و، نو د هغه زوی پیدا شو نو ډېر زیات خوشحاله شو. او د هغې نه بعد هغې ته ویل چې زه ته ما ازاده کړې، د دې مبارکۍ د خوشخبرۍ په وجه باندې ته ما ازاده کړې. قانون هم دا دی که نه، هر څوک د هر چا خوښې هېڅ هم نه وایي، غلی غولیاوي هېڅ هم نه وایي، هغه د هر چا خوښي. خو کله چې حق بیان شو، حق اظهار وشو او چا ته ویل ته ښه کې او ته بد کې، نو بس دا کله چې دا فیصلې سړی کوي که نه، فیصلې دا ډېرې خطرناکې. په فیصلو کې به یو خامخا ګټي که نه، یو به حق یو به پړي یو به وړي. نو چې کومه وړو نو هغه خو لاړو، خو چې کومه پړو نو هغه ستا دپاره چې کومه دی نو بس په هر ځای کې یو رکاوټ شي یا به دا هغه مولوي صاحب پیسې اخېستې دي، دا چلی کړی دی، هغه چلی کړی دی. دا خبره هم ښه ده ځکه چې دا ګناهونه هم په څه باندې رجېدل پکار دي، ځکه دومره اعمال خو نه وي که نه، نو دغه والا کافي ده. ولیکن چې کله د دوه کسانو فیصله کې نو که یو فیصله دې وکړه نو یو خاندان درنه خفه شو، چې بیا دې بله فیصله وکړه بل خاندان درنه خفه شو، بیا دې بله فیصله وکړه بل درنه خفه شو. نو د دې دپاره قانون دا دی چې قانون پاسي که نه نافظ وي، نو بیا شریعت کول پکار دي. او چې قانون نه وي که نه نو دې وجې نه بیا شریعت کول هېڅ فایده نشته دی. داسې ځان له دوکه ورکول د شریعت توهین دی، د دې شریعت ضرورت نشته. اصل بالا عدالت تم دی شي، و چې عدالت ته لاړ شي که جج هر څوک دی د کم زګیم دی، فیصله وکړه قانون دی، ته خفه شو چل به وشي، هېڅ هم نشي کولی. سبا بیا هغه ته محتاج دی، هغسې قانون ورسره ډنډه ورسره ده، حج نه خبرې کولی شي، هېڅ هم نشي کولی. خپله دعوه به پیش کړي یا به غلې ولاړې او به فیصله کوي. خلک قانون نافظ دي که نه، نو قانون هغه شریعت چې کومه دی نو قاضي څه کوي، صادر کوي، ښکاره کوي، فیصله کوي. لیکن سلطان او بادشاه هغې بیا نافظ کوي، د هغې دپاره بیا هغه چې دی نو خپل ډانګې چلوي. چې قانون نافظ نه وي نو داسې بعضې خلک راځي که نه، دا مجان له فیصلې نه کوي که نه، جوماتونو کې څوک پرې کوي، ملا ته څه ضرورت دی چې کوي فیصله، دا اختیار ملا چا ورکړی دی. سبا ته بیا چې کوم عدالت ته ځي، د انګرېز قانون ته ځي، هلته بیا چې دی نو څه کوي دعوه کوي، دا خو ته لاړې کافر شوې، تا خو د قرآن او د حدیث نه پاسه چې کومه دی لاړې دعوه دې وکړه. دې مطلب دا شو چې زه قرآن او سنت نه منم، مطلب یې دا شو که نه. نو د دې نه او بل لا چې نافظ کېږي هم نه او په کلي کې به درنه خفه وي، ملا پسې به خبرې کوي، داسې چلی کړی هغه چلی کړی دی. نو د دې وجې نه عبدالمطلب صاحب هغه ته اطلاع ورسېدله، چې کله ورسېدله ډېر زیات خوشحاله شو. او عرب په ټول اشعار شاعرانو نو یو څو اشعار ویلي دي، وایي الحمدلله الذي اعطاني هذا الغلام الطيب الارداني، وایي حمدونه هغه ذات لره دي چې ما ته ډېر پاکیزه، جسیم او ډېر بهترین هوښیار عقلمند بچی چې دا راکړو. قد ساد فی المهد علی الغلمان، چې دی په غیږ کې مو په دې ماشومانو باندې سردار وي. اعوذ بالله ذی اراکب، خو زه د هغې خلقو د هغې بدترینو سوچونو نه او د هغې ژبو نه او د هغې زبانونو نه پې پناه غواړم پروردګاره، الله یې منو چې الله ته پناه وله ورکړي. حتی اراه بالغ البنیان اعوذ من شر ذی شنان، یا الله تر دې پورې چې د مضبوط آبادۍ عمر ته ورسېږي، د دشمنانو نه پې زه پناه غواړم چې ضرر ورته ونه رسوي. من حاسد مضطرب العنان، او د هغې سترګو واله نه چې هغه د کینې نه ډکې دي او هغه د شک نه ډکې دي، د هغې نه پناه غواړم. نو دا اشعار چې کومه دی چا ویلي عبدالمطلب صاحب ویله. بیا عبدالمطلب صاحب ډېر زر د نبي علیه السلام نه په ابتدایي پرورش کې بس لاړ، 2 کاله عمر کې بس لاړ. د هغې نه پس مور ابه یې په 6 کاله په عمر کې لاړه. د هغې نه پس چې دی بیا عبدالمطلب صاحب نه ابو طالب صاحب پاتې شو، او ابو طالب صاحب د هغه سره بس اوږه په اوږه ولاړو. ډېر زیات محنت په دې ټایم کې ګوره په عام طور کې چې یو سړی دی او هغه ته هېڅ تکلیف نشته دی، که څوک یې څه خدمت کوي، لکه یو سړی مور له ډوډۍ وله ورکوي نو د هغې ځان له حیثیت دی، یو سړی وږی دی ته له ډوډۍ ورکوي د هغې ځان له حیثیت دی.
خبره پوه شوې. هغه دور پخوانه د هغې تېر شوي بادشاه دور چې و نو په هغه دور کې اوړه نه میلاوېده، خلکو به پک خوړه. هغه پک د خلکو نه اوس تېر شوي دي. اوس چې کوم دی بیا پک والا راولي، نو ټول پکونه مکونه والا دي. یو به یا به در باندې بمباري کوي، بل به چې کوم دی باندې پک خرڅوي، بل به در باندې چې کوم دی نو چوکر خرڅوي، څوک به در باندې څه خرڅوي، ستاسو نه به هېرېږي. هر یو د بل الله ته ځان وسپارو ټیک به شي، که انسان ته ځان وسپارو د غل نه رپاسه غل به راځي او دله نه رپاسه دله به در باندې راځي. او داسې بې غیرته به در باندې راځي چې هغه د مخکیني بې غیرته ټول معاف کوي او بخي، لکه څرنګه دا نن سبا راغلي دي. د دې نه زیات نور کومه د لګام کېدی شي. پاکستان کم طرف ته روان دی، خو دا انسانان چې کوي دا ځناور دي، د هېڅ نه خبر نه دي، د هېڅ هم نه پېژني. خپل ضمیر د انسان نه وي اسئ چې سړي ضمیر نه وي که نه هغه خر خر، چې سړي ضمیر وي که نه هغه ضمیر خپل سوچ خوږي که نه زه څه کوم، چا پسې روان یم، تا له څه کوم. دا کوم ختمه کړه. دا د بدر څومره مال بېوالی ټول پکې شریک دي، چا ولې ټول کړی، ټول پکې شریک دي، ولې ختم کړه. حد درجې یعنې پاکستان په د ټولې دنیا په غدارانو کې د ټول نه بدترین حکومت دی، وایي د ټول نه بدترین. او په خپله سوچ وکړئ که نه، چې هغه غلم وایي دا غل دی، چې هغه غل ورته غل وایي که نه دا به غل نه وي. نو اصل خبره دا زموږ ضمیر نشته دی، بې ضمیره خلک یو. موږ نه مخکې خبره ډېر زر هېرېږي، یو ورځ یو میاشت مخکې دا ډېر زر هېرېږي چې هلکه هغه څه کړي وو، دی وایي نه مړه هغه ډېر ښه و، داسې څه نه دي کړي. بیا چې کوم دی نو هغه بل غل وایي دغه ډېر ښه و. نو چې 2 کاله په منځ کې تېرېږي نو یو غل پرېږدی، یو بل راولي، بل پرېږدی، بل راولي، بل پرېږدی، دغه شانتې ښه یې پرېږدی چې کوم دی پرې جرنډه کې دل کېږي چې آخر هر څه ختم شي. پاکستان و د انګرېزانو، دی د انګرېزانو، یي به د انګرېزانو. دا خبره یاد ساتئ. په دې باندې د مسلمان حکومت راتلی شي نه به راشي. کله چې بری صغیر پاک و هند نو ځان له خبره وه، بری صغیر پاک و هند چې و باید د مسلمانانو حکومت راغلی و ټول عمر او هغه به و. لیکن چې کله پاکستان شو نو دا د انګرېزانو په اشاره باندې جدا شوی دی، د انګرېزانو په اشاره باندې به چلیږي او آینده هم پې انګرېزانو حکومت وي. کله تاسو سوچ وکړئ که نه څوک کولی شي دغه په لوی میدان باندې د لجګونې کسان یې وشته، اوس هم تاسو چې هېڅ حرکت نشئ کولی، هېڅ هم نشئ کولی. څه به وکړئ، دغه سړی دی، دغه کس به ورته ښه ژوندی واله کېږي، قسم دی که دا نوکې سور شي. نو دا خبره مې کوله چې په داسې ټایم کې چې کله حمایت وشي که نه هغه حمایت وي. ابو طالب صاحب د نبي علیه السلام په داسې زمانه کې حمایت کړی دی چې هغه زمانه حمایت کول د هغه انتهایي ګران و، د هغه مرګستیا کول چې اسان کار نه و، ټولې دنیا ته چیلنج ورکولو، ټولې دنیا سره مقابله کولو. په هغه وخت کې د هغه ضمیر بیا هم بیدار و. خو لیکن چې کوم وخت نیسي چې څوک دې خبر نه وي، د نبي علیه السلام د 40 ساله پورې ټوله دنیا پړله وه. ابو جهل هم صفت کو، ولید بن مغیره هم صفت کو، دغه رنګ نور مشرکان هم صفت کو، یهودیان پادریان هم صفت کو، عیسایانو ملنګان هم صفت کو. لیکن چې کله پیغمبر اظهار وکړو او ورته ویل الله یو دی، الله یو دی، لکه نن سبا زموږ بعضې حضرات دي که نه، ته ورته وایي چې الله او رسول خبره به منې. الله دا دومره غټ غټ امامان، الکه دا دومره غټ غټ امامان څوک وو؟ دا پیغمبرانو؟ دا څه وو؟ دا خو انسانانو. څنګه چې ته انسان یې چې هغه انسان دی، ستا نه به لږ دماغ تیز و، ستا نه به لږ محنت زیات کړی، لږ کار به زیات کړی، نو پیغمبر دې اوس جوړی. دقه شان دي په هغه زمانه کې چې کله نبي علیه السلام فرمایل چې الله یو دی، الله یو دی، فقط دا ټول دنیا او دا ټول نظام دا یو الله چلوي. بس په دغه ځای کې خبره جوړه شوه، ویل دا وابي شوی دی، دا سوابي شوی دی، که نه پخوا صحابي اوس وابي دی. اوس چې حق بیانوي که نه دا وابي دی، پخوا نه چې حق بیانوي هغې ته صحابي وایي، یا اوس فرق نشته. خبر هم دا وه چې په هغه زمانه کې نبی علیه السلام چې کوم دی د ابو طالب صاحب په غېږ کې راغی بس، او هغې د 6 کالو نه اخوا تربیت شروع کړو، 34 ساله وپالو. د 34 سال نه بعد چې کله هغه اعلان وکړو د نبوت، نو د هغې نه پس نو سره ابو طالب صاحب نیغ ولاړ دی په خوا کې. چېرته شاذ و نادر یو 2-3 خبرې راغلې دي، نور چېرته هم خبره نه راغلې. د نبي علیه السلام چې کله ماشوم د رضاعت مسله مختصر کو، نو عرب عادت دا و چې هغوی به د خپل ماشومان داسې په شودو باندې ورکول، یو ځای ته او بل ځای ته. نو چې ډېر به مالدار و، پلار به و، نو د هغې ته بهر یو کس چې کوم دی خوشحاله و. خو لیکن چې کله مالدار نه و، نو هغې ته څوک ګوري. نن سبا تاسو نه ګورئ، په سترګو ړوند، په سترګو چپ، په لاسو پوچیت پیت، پسې مال ورسره وي. نو هر یو سړی ورته وایي مشر دی، هر یو سړی د خانجي وایي، څوک د لالاجي وایي، څوک د ماماجي وایي، څوک ته کوکۍ لالا وایي، څوک ته بل څه وایي، څوک ته بل څه وایي. وایي ورته که نه وایي؟
خو چې کله ورسره مال نه قسم دی که څوک یې پېژني دومره عقلمند سړی وي دومره هوښیار سړی وي هېڅوک یې نه پېژني مړه دا پرېږده دا څه پکې دی دا چا راوستی دی خو چې کله مال ورسره راغی نو بیا ټوله دنیا وایي دا لکه ښه سړی دی د هغې خبرې د خبره وایي حال لري هغه به داسې فالتو خبرې کوي د خوراک چل به وله نه ورځي د خبرو چل به وله نه ورځي خو لیکن هغه به خلکو صحیح اوچت کړی نو نبي علیه السلام خو په یو پلار یې نشته دی مور یې ده اگر که عبدالمطلب صاحب شته لیکن زمانه پخوانۍ داسې وه چې پلار ته یې خلکو کتل پلار یې شته که نشته نو حلیمه به یې راله دا رب نصاب خاندان سره تعلق لري خاوند نوم یې حارث دی دا چې کله راله ویې کتل ماشوم نشته دی ورله دلتې تېر که داسې اوس زما خلک به راګوري خاندي نو دا ماشوم اخله مر سره چې کېږي څه میلاوېږي که نه میلاوېږي ماشوم یې واخېستو دا خو ته پته نه وه چې کوم ماشوم یې په غېږ کې واخېستو تا خو داسې ماشوم واخېستو چې هغه د دنیا د ټولو پیغمبرانو چې سردار دی هغه یو داسې بندر یو داسې انقلابي انسان دی چې ته به د هغې کردار وینې نو حلیمه به ماشوم چې کله په غېږ کې واخېستو زړه یې مطمئن شو چې دا ماشوم خو څه ناشنا غوندې خوب دی په کومې اوښې باندې راغلی و خواره اوښه په اوښې چې کله دوی سواره شو ښځه او خاوند ماشوم حضرت نبي علیه السلام یې په غېږ کې ونیو او اوښه روانه شوه هغه اوښانې چې اذان یې سویل هغه خلک چې د وخته ودي هغه په لاره کې پاتې شو دوی ورسېدل کلي ته حیران شو ورته دا څنګه اوښه د څنګه هوا باندې اولځي نو خلکو ویل دا څه کمال دی تاسو کې هغه عالمې به یې ورته ویل په مونږ کې کمال نشته دی کمال په هغه چا کې ځان سم راغستی دی نبي علیه السلام کې کمال دی او د هغې نه پس عبدالله د دې زوی دی نو شودو کې خو دواړه ماشومان دي یو ته د نبي علیه السلام دی یو چې دی هغه د عبدالله دی نبي علیه السلام عبدالله به چې دی نو په دې دویم تي باندې حمله کوله نبي علیه السلام د یو نه علاوه دویم ته خوله نه ده وړي همدقه یو او هغه وایي چې دومره شوده زما په سینو کې پیدا شو چې دواړه ماشومان به ماړه شو نور به هم زیات شو د هغې نه علاوه کور کې بیزه ده وچه کلکه ده د هغې غلان د یو دم کلاو شو ډکه شو د شودو نه حیران شو ورته بیا نبي علیه السلام چې کله مونږ کم ځای کې ږدو یا یې وړو داسې چې بره ګورو سپینه وریځ هغه په هغې باندې د پاسه ګرځي اخوا دې خوا کېږي دې نه نبي علیه السلام چې زانګو کې واچو بس زانګو چې کومه دی نه هغې له یو دیکه ورکړو بس هغه بیا روان یې ته پته یا فرشتې راغلي که نه هغه خدمت کوي حفاظت یې د هغې نه بعد پې دې انتهایي نظر ساتلو هسې نه دا ماشوم رانه ګډوډ شي 4 کاله چې کله عمر شو نو په 4 کالو په عمر کې جبریل امین راغی او جبریل امین ولا اپریشن وکړو زړه ولا راوستو د هغې کې تور سه یو نښه و هغې ته لرې کړه او واپس یې وله سینه بنده کړه او دې ورور یې رامنډې کړې وراله مور ته وایي چې زما ورور خو چې دی نو هغه خو چې حلال کول شي او جړل یې چغې ایستې نو هغې چې رامنډه کړه چې ویې کړه نبي علیه السلام ولاړو رنګ مبارک یې ژړو زه یې په غېږ کې راوچت کړو څه چل دی وایي زه خو په څه پوه نه شوم بس یو 2 کسان راغله او داسې چلی وکړو څه تکلیف سینې وله وکتله سینې کې نښه نشتې وایي څه چلی د سینې نه زړه راوستو هغې نه څه شي لري کړو بېرته مې کېښود مور ته وله ویله چې یاره تا خپل بچی بېرته واخله زه د دې چې دی نه حفاظت نه شم کولی که نه زما خو دې زړه نه کېږي لہذا نبی علیه السلام واپس راغی په دویم کال عبدالمطلب سے وفات شوی و پاتې شو په 40 سال په عمر باندې اعلان نبوت وکړو کله چې د اعلان نبوت وکړو نو اعلان نبوت داسې آسان کار خو نه و چې داسې آسان کار و نبی علیه السلام ته وایي وانذر عشیرتک الاقربین لاړ چې د خپلو خلکو ته یو چغه وباسه اعلان ورته وکړه اعلان یې ورته وکړو نو هغه اعلان څه هغه دا و نبي علیه السلام ورته وایي خلکو زه تاسو کې څنګه سړی یم نو هغه ورته جواب کې ویلی ته خو په مونږ کې امین او صادق یې ستا په شان دي امانتدار انسان خو تېر شوی نه دی ستا په شان صادق انسان خو تېر شوی نه دی ته خو ډېر عظیم انسان یې ویل ښه ټیک ته و چې زه تاسو ته یو خبره وکړم چې د دې غر نه اخوا یو لښکر را روان دی تاسو باندې حمله کوي دا منئ ویل او دا منو ویل خامخا منئ ویل او وایي زه تاسو ته یو اعلان کوم هغه اعلان دا دی زه تاسو د هغې جهنم نه یېروم چې هغه جهنم ته به تاسو غورځېږئ هغې ته به ولېږئ یوه کلمه ووایئ یو جمله وای دا یو جمله چې تاسو ویله نو تاسو به په عرب او عجم حکومت کوئ تاسو به جنت ته لاړ شئ هغوی ورته ویله یو جمله نه ابولهب ورته یو جمله نه موږ ستا دپاره بېشماره جملې ویلی شو نا ورته ویل قولو لا اله الا الله لا اله الا الله وای تفلحون کامیاب بشي محمد رسول الله د دې سره ورسره دی دا لا اله چې دی دا د پوره کلمې نوم دی لا اله دا د پوره کلمې نوم دی لکه څنګه چې علامه اقبال وایي که نه لا اله کې وارث دا لا اله لفظ چې هغه وایي که نه نو بعضې خلکو ذهن کې دا راځي چې زما خیال دی علامه اقبال د محمد رسول الله قایل نه دی خو هغه پوهېدو په دې باندې هغه عالم و هغه دې شاعر نه و اصله ټپو شاعر خو نه و هغه پښتنو ټپو والا شاعر چې شاعرانو په شان دي نه و هغه اوس هم شاعر و نو هغه عالم و محدث و مفسر و
نو د دې وجې نه هغه په دې باندې پوهېدلو چې لا اله الا الله چې کومه دی نو دا لا اله دا د لا اله الا محمد رسول الله نوم دی دې ته عالم وایي دې چې مثال یو سړی دغه اوږد نوم دی اوس هغه ټول نوم چې خلک کټ کړي یو نوم ورته وایي یو ټکي کې دغه نوم وایي که نه وایي خلک هغه نور نوم چې خلکو نه هېر شي هغه یو نوم ورته خلک وایي دا پلانکۍ نوم دی وایي چې چا نه تپوس کوي وایي لکه پلانکي ځای نه راغلی ما پلانکۍ اوږد نوم یې ښه پلانکۍ یاد دی نو هغه نوم یې کټ کړي او هغه یو ټوکړه دې ذکر کړي دغه شان دي د دې لا اله الا الله محمد رسول الله دې کلمې نوم دا لا اله الا الله علم دی دا نوم دی نو ورته دا لا اله الا الله یې کامیاب شي نو ابو لهب هغه سړی دی اولنی چې خپل وینځ سبیه رضی الله عنها هغه آزاد کړه د نبی علیہ السلام په خوشخبری کې لیکن هم هغه سړی دی هغه ترې دی ښکری نه دی شو هغه ترې دی لیکن دې اولنی سړی یو کاڼی اوچت کو په نبی علیہ السلام یې ګزار وکړو وایي تبا لک لهذا جماعتنا هلاک شي د دې لپاره دې څه کړم نعوذ بالله موږ راجمع کړو نو سورۃ لهب دا په باره کې نازل شو لیکن بل طرف ته ابو طالب صاحب نو ابو طالب صاحب چې کله نبی علیہ السلام راغی ناغه ورته وراره ما ته خپه تر ته پیغمبر دا ما ته معلومات کله به باران نه کېدلو ته ماشوم وي وریځ ستا په سر باندې روانه وه موږ به د هغه ځای نه روان شو ته به هم د لاس ته ونیولې هلته به هم بوتلی او چې کوم ځای کې باران ځای به موږ استسقا دپاره و موږ به تا ته چې لاس اوچت کړه و چې یا الله باران وکړې نبي علیہ السلام ماشوم لاس اوچت کړه یا الله باران وکړې دوی به واپس کور ته رارسېدلي نو باران به شروع ما ته دا پته و چې هېره ته یې په لار به چې روان په موږ باندې به سوری نه و نور به په تا باندې به سوری زموږ سر به چوخته روان وي لیکن ستا د سر نه اخوا به بل چا باندې سوری نه لګېدو ولې چې کوم دی نو هغوی به ورته سلام کولو نبي علیہ السلام بخاري حدیث دی عبدالله ابن عمر رضی الله عنه هغه فرمایي وی نبي علیہ السلام یو ځل تقریر کولو چې په دې مکه کې یو کاڼی دی ان فی مکه حجر واني اعرف الان يسلم علي واذا كان وسم پیجنما چې زه په دې لار باندې روان ما ته ویل چې السلام علیکم یا رسول الله زما شو مزه حیران شوم ما چې دا کاڼی ما څنګه سلام کوي ما ته یا رسول الله څنګه وایي چې ته یا رسول الله نو دا به ورته ویل یا السلام علیکم یا محمد صلی الله علیه وسلم دا الفاظ به ورته ویل ناغل ما ته دا پته و چې ته پیغمبر یې ایمان در باندې نه راوړم ابو طالب صاحب ته ایمان در باندې نه راوړم لیکن دا یاد ته پرېدم دې چاته نه کله چې سرکشي ډېره زیاته مشرکانو شوه چاپېره نو بیا دوی په ابو طالب صاحب پسې راوړ شو چې ستاسو موږ بایکاټ کړو 3 کاله شابي ابي طالب پسې بایکاټ وکړو د هغې نه بعد نبي علیہ السلام هغه چې کله دعوت نورم پرچار زیات شو نو ابو طالب صاحب چې هغه خان ساتل او د مکې مشرکان پسې راوړ شو آخري چیلنج ویل ورکوي ورته وایي ابو جهل دی اسود دی ولید دی دا خلک دی ابو طالب صاحب سره داسې د کجوري څانګه ورسره وه مخکې ما تاسو ته ویلو د نبي علیہ السلام خاندان د ابراهیم علیہ السلام نه والا تر نبی علیہ السلام پوری دا هغوی خاندانی صفت دا وجدي سره کجوري څانګه ورسره وه عبدالمطلب صاحب سره ابو طالب صاحب سره و زمونږ دا بعضې دا فوجیان چې کوم دی دا افسران دوی هم دغه سټیک ګرځوي که نه دوی نبي علیہ السلام سره مشابه کېده ما خیال یا چې کوم دی چې خانان غوندي هغوی سره داسې سټیک ورسره یا د باڼ د باڼ سټیک نه و هغه د کجوري و نو د کجوري څانګه شمراخ هغې ته یا به ورسره و نو د ابو طالب سره شمراخ ورسره دی او خان سادین چې ولاړ دی دوی راله ورته وایي ویل دا وراره دې پویه که او که پویه دې نه کو نو بیا به خفه کېږې نه نو هغه به دوی پر وخندل دا داسې چې ډېر اوچت انسان د څو خبره وکړي که نه چې لاندې بېکار سړی نو هغه چې وخاندي چې دا څه وایي نو هغه چې وخندل چې تاو شو ورته وایي وایي افسوس وایي عجیبه خبره مه کړه دا خو شاعر و په اشعارو کې ورته ویله چې والله لن یصلو الیک بجمعهم پیغمبر ته وایي نبي علیہ السلام ته وایي واوره محمد صلی الله علیه وسلم قسم مې دې وي ټوله مکه در له ګوتې نشي دروړی حتی یوصلو بالتراب دفینا تر دې پورې چې ما په دې خاورو کې خښ کړي نو چې په خاورو کې خښ کو واقعي بیا مکې والو تکلیفونه زیات شو و چې په دې خاورو کې مې خښ کړي که نه بیا نه شم ویلی او چې ژوندی یم او ساره به کي نو دا ټوله مکه درته سړی شوی دی او بیا ورته وایي لولا الملامة والهزار مسبة لوجدتني سمحا بذاک مبینا خو که د کنزلمارو ښځو د کنزلو نه ډېرې دی چې وروسته به وایي چې ابو طالب د اور نه ویرېدو او د نیکه دین یې پرېښودلو نو ما په صفا چغه باندې دا ویل وی چې محمد صلی الله علیه وسلم صحیح پیغمبر دی او دې چې څه وایي دا ټول ټیک دي او ابو جهل ته ویل لاس دې آزاد څه کولی شي وکړه بد هغې نه بعد چې مې هغوی لاړه حرکت یې بیا نه دی کړی خو چې کله ابو طالب صاحب وفات شو نو بیا د هغې نه بعد تکلیفونه شروع شو وما علینا الا البلاغ